بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم الصرف پنځم درس دی، بنیادی اصطلاحات شروع دي. نو نن به انشاءالله مونږ امر زده کوو، او امر او نهي دا دوه بنیادی اصطلاحات به مونږ زده کوو چې امر څه ته وایي او نهي څه ته وایي. وایي داسې فعل چې په هغې کې د یو کار کولو حکم وشي، یعنی د یو کار کولو حکم چې زه وکړم که نه نه هغې ته امر وایي. ما تاسو ته امر وکړو، زه درته وایم کښېنه، نو دا مې درته امر وکړو، نو حکم کولو ته امر وایي، حکم کولو ته امر وایي. ټیک شو جي. دا خو د کتاب هغه اصطلاحات دي، داسې فعل چې هغې کې د یو کار کولو حکم وشي داسې فعل ته امر وایي. نو دا هغه ګران اصطلاحات دي. آسان الفاظو کې د زه پوهېږم چې زه تاسو ته وایم ولیکه، نو دا حکم شو. تا ته وایم کښېنه، دا حکم شو. درته وایم اوبه راوړه، دا حکم شو. درته وایم خبرې مه کوه، نو دا بیا د کار نه مې منې کړې، نو دې ته نهي وایي. ټیک شوه. زه تا ته وایم جواب راکړه، زه تا نه یو څیز طلب کوم، یو څیز درنه غواړم که نه، نو دې ته حکم وایي. زه تا ته د یو څیز حکم کوم، زه درته وایم دا کار وکړه یا درته وایم دا څیز راکړه، نو دا مې تا ته امر وکړو، دې ته امر وایي. ټیک شوه جي. نو امر داسې فعل چې په هغې کې د یو کار کولو حکم وي، داسې فعل ته امر وایي. مثلا اضرب، زه تا ته وایم وهل وکړه، دا کس ووهه، نو دا تا ته ما حکم وکړو که نه چې ته وهل وکړه، نو اضرب ته وهل وکړه، نو دا مې تا ته حکم وکړو. ټیک شوه. دې ته حکم وایي. کل معنی ده ته اخره، کل معنی ده ته اخره، نو دا مې درته حکم وکړو. اذهب ته لاړ شه، دا حکم دی، دې ته امر وایي. اجلس ته کښېنه، دې ته امر وایي. ځکه تا ته ما د ناستې حکم وکړو. دلته مې تا ته د اذهب کې مې درته د تلو حکم وکړو، کل کې مې درته د خوړو حکم وکړو، او اضرب کې مې درته د وهلو حکم وکړو، نو دغې ته امر وایي. ټیک شوه جي. چې د یو کار کولو حکم ته امر وایي، د یو کار کولو حکم ته څه وایي؟ امر وایي. امر څه ته وایي؟ چې زه تا ته یو کار کولو حکم وکړم، هغې ته امر وایي. او د دې په الټ د دې مقابله کې نهي ده، داسې فعل چې په هغې کې د یو کار نه منې کړی شي، داسې فعل ته نهي وایي. داسې فعل چې په هغې کې د یو کار نه منې کړی شي، هغې ته نهي وایي. داسې فعل چې په هغې کې د یو کار نه منې کړی شي، داسې فعل ته نهي وایي. مثلا لا تضرب، ته وهل مه کوه، ته وهل مه کوه. لا تأکل، ته مه خوره. لا تذهب، ته مه ځه. لا تجلس، ته مه کښېنه. نو داسې فعل چې په هغې کې د یو کار نه منې کړی شي، چې دا کار به نه کې، دا کار مه کوه، داسې فعل ته نهي وایي. مثلا لا تضرب، زه تا ته وایم وهل مه کوه، لا تضرب، ته وهل مه کوه. لا تأکل، ته مه خوره. لا تذهب، ته مه ځه. لا تجلس، ته مه کښېنه. نو دې ته نهي وایي. او که درته وایم دا کار وکړه، دې ته امر وایي. چې درته وایم دا کار مه کوه، دې ته نهي وایي. نو امر او نهي د دې دا اصطلاحات آسان دي. ګورئ د امر چې کم کار کې کم کې چې د کولو حکم وي که نه، نو هغې ته یاد وساتئ د هغې واحد مذکر، د واحد مذکر په صیغه کې به دا آخري حرف چې دی که نه، هغه به ساکن وي. وګورئ هغه به صحیح ساکن. او ساکن څه ته وایي؟ چې په کوم حرف باندې جزم یا سکون وي. نو ګورئ دا د دال په شان شکل چې دی دته جزم یا سکون وایي، او دا با ساکن ده. نو ګورئ امر پکې شوی دی اضرب، نو د دې دا با ساکن ده. کل، په کل کې دا لام وګورئ، دا لام ساکن دی، او دې کې دا جزم یا سکون دی، جزم یا سکون. ټیک شوه جي. په اذهب کې دا با ساکن ده. ٹھیک شو. په دې کې دا جزم یا سکون دی. ها اجلس، په دې کې دا جیم ساکن دی، لکه دې باندې جزم یا سکون دی. ٹھیک شو. نو که امر وي، نو په هغې کې به هم د واحد مذکر آخري حرف ساکن وي، او که نهي وي په هغې کې به هم د واحد مذکر آخري حرف ساکن وي. ګورئ لا تضرب، په دې کې دا با ساکن ده، دغه د جزم یا سکون د وجې نه حرف ته موږ ساکن وایو. لا تأکل، په دې کې دا لام چې دی دا ساکن دی. ټیک شوه. د دې جزم یا سکون د وجې نه. دغه شان لا تذهب او لا تجلس هم دی، په دې کې دا با ساکن ده. نو په امر کې وي او که نهي وي، د هغې د واحد مذکر په صیغه کې به د آخري حرف ساکن وي.
ټیک شو جی نو دا زموږ نننی درس او آینده درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.